پښتون قام تکړه، بهادر، جنګجو، مهمان نواز، په هر لحاظ سره تکړه خلک دي. پښتون قام د خپل هر وخت کې د هر جابر د هر ظالم مقابله کړې ده. نن د پښتون قام یو غیرتي، بهادر ملا شیر علي خان مسعود چې عرف جنگی ملا دی، دا غیر ذکر دی. جنگی ملا تعلق د مسعود قبیله ننوخیل سره و. جنگی ملا د خپل وخت یو بهادر، یو تکړه، نیډار، بهادر سالار و. د با په هر وخت کې د فرنګیانو خلاف جنگ کړی دی، ورسره د برټش خلاف جنگ کړی دی، ورسره په ځینې ټایم کې په افغانستان کې د منګولو خلاف هم جنگ کړی دی. چې کله د وکتل چې په دې وخت کې اوس ما ته ضرورت چونکې د وزیرستان دی، نو هغه خپله ډیپو وزیرستان ته راوړه. دې وخت کې د مسعودو چې کوم غټ سالار و، هغه زموږ چې کوم یعنی که موږ تاسو ورته غټ سربراه وایي، فقیر هیپي و. نو فقیر هیپي دغه درخواست وکړ چې ته اوس خپل وزیرستان ته راشه. نو په دې وخت کې پښتانو په هر سایډ باندې خپلې کمیټې جوړې کړې وې، نو د انګریزانو خلاف به دغه جنګونه کول. نو چې کله جنګي ملا شیر علي خان مسعود جنګي ملا وزیرستان ته راغی، نو دا په مختلف محاذ باندې د برټش خلاف، دلته کې د برټش آرمي واحد خلاف جنګونه شروع کړل. جنګي ملا په 1927 کې د مکین او د لدې په منځ کې د برټش واچاونې وه، په هغې باندې د مازدیګر او د ماښام د لمانځه په منځ کې اټک وکړ. په دې اټک کې چې کله دا اټک و، نو د دې سره 30 مسعود ورسره 25 وزیر و. دا جنګي ملا سره په دې وخت کې 15 ټیپک چې مونږ ورته په وخت کې بیړي ټیپک ویلل، هغه ورسره 31 تیرې وې، ورسره 25 آسپې ګوډې وې ورسره. نو په دې باندې د دې کسانو د 65 ملګریو سره په دې چاونې باندې اټک وکړ. تقریبا 2 غنټه نه بعد، د 2 غنټې جنگ نه بعد وکتل چې په دې ځای کې 25 د برټش آرمي فوجیان مردار شوي. دغه کله جنگ ختم شو، نو هلته کې چې وکتل چې د دې برټش آرمي سره 20 ګن بیډي ټیپک و، 2 ورسره توپې وې، ورسره 21 ورسره تیرې وې، صحیح ده، او ورسره نور د جنگ سازو سامان په ښه کافي مقدار کې. جنګي ملا چې کله د دې فتح د دې کامیابۍ نه بعد فقیر هیپي ته چې کله خبره ورسېده چې جنګي ملا د ماکین او د لادې په منځ کې چاونې هغه د برټش نه واخیسته او پکې کامیاب شو. کله فرنګیانو ته شکست وشو برټش ته، نو هغې نه بعد فقیر هیپي جنګي ملا د خپل لشکر سالار وټاکلو، یعنی د خپل لشکر سربراه، یعنی کې سالار چې دا به نن نه بعد زما د لشکر سربراه وي، سالار به وي. په 1933 کې د خپلو 300 ملګریو سره چې په هغې کې مسعود، وزیر او پیټني موجود وو، نو د هغې ملګریو سره د ټانک په مقام باندې دلته کې د فرنګیو خلاف جنگ وکړ. په دې جنگ کې 4 غنټو جنگ نه بعد، یعنی کې یو سخت جنگ وشو. په دې جنگ 4 غنټو جنگ نه بعد چې کوم جنګي ملا و هغه شدید زخمی شو، نو هغه واپسي اختیار کړه. په دې جنگ کې د جنګي ملا 25 ملګري چې کوم هغه په شهادت ورسېدل. جنګي ملا کله هم داسې نه وکړه چې خپل ملګري هغه ته سپارلي وي
نو خپل ملګري ورسره واپس راوړل، نو هغه په وزیرستان کې دفن کړ. جنگي ملا د هر جابر د هر ظالم مقابله کړې ده. د جنگي ملا په باره کې مشهوره ده، وایي چې دا به کله هم جنگ کولو نو دا به په شا نه کړو، چاهے هغه ملګري شهیدان کېدل، هغه به زخمی کېده. خو هغه د فرنګیانو کې په برټش کې منګولو کې دا مشهوره وه چې چېرته هم جنګي ملا وي، جنګي ملا به خامخا هغه ځای فتح کوي. د جنګي ملا د خپل وخت یو بهادر، یو تکړه لیډر و. فقیر هیپی چې کله د ده صحت بهتر شو، فقیر هیپی په 1938 کې دا خپل خلیفه جوړ کړ. د خلیفه جوړېدلو نه بعد جنگي مولا د وزیرستان د ډیفرنٹ محاذو مختلف محاذ باندې د خپلو ملګریو ملاتړ به یې کوه، خپل ملګري ته به یې حوصله ورکوله د هغې سره چې دا ښه وجنګېږي، په هغې به یې ښه تربیت کوه. او بالاخر په 1968 کې جنگي مولا د دې دنیا نه رخصت شو. خو په اخر کې به زه تاسو ته دا ووایم چې دغه سیریز ما شروع کړی ده. انشاءالله د ټول پښتانه که هغه مسعود دي، که وزیر دي، که برټني دي، که کم هم قوم دی، د هغې تاریخ به زه دغه ته بیا ریوایز کوم چې زمونږ زیاتره پښتانه چې هغه د ټیک ټاک په سایډ باندې لاړل، د عایشې په سایډ باندې روان دي، او زیاتره لاړل چې هغې ته احساس وشي چې زمونږ ابا و اجداد د خپل پښتون قوم لپاره کومې قربانیانې ورکړې دي، د هغې د مستقبل لپاره، د هغې د فیوچر لپاره دا د کوم تکلیفتونه برداشت کړي دي چې هغه بیا دې ته روایت شي، دې ته بیا بیان شي چې ورسره مونږ تاسو چې ګریټر پښتونستان خبره کوو، چې مونږ تاسو بیا ګریټر پښتونستان جوړ کړو. هغې دپاره ضروري ده چې مونږ تاسو په دې باندې فوکس وکړو چې مونږ تاسو خپل تاریخ په پراپر طریقې سره سټډي کړو. هغې نه به مونږ ته پته ولګي مونږ تاسو به اوس کومه لار اختیار. د هغې دپاره د ویډیو درسره شیر کوئ، لایک کوئ چې نورو پښتانو ته انشاءالله امید مې ده او ما دا عزم اراده کړې ده چې دغه تاریخ به زه ټول پښتانه ته د ټولو پښتانه ښه تاریخ پروت دی، که برټنی ده، که مسعود ده، که وزیر ده، که داور ده، که کم یو قام دی پښتنو ښه غټ تاریخ یې پروت دی په دې دنیا کې. انګریزانو ته پته شته، نو هغه تاریخ به زه به هغه تاریخ تاسو سره شیر کوم چې کوم تاریخ زمونږ په برټش کې په برطانیه کې پروت دی، هغه تاریخ به تاسو سره شیر کوم. دلته کې کوم تاریخ ته هغه دروغ، زه به هغه تاریخ د یو ملګري په ترو باندې هغه کتاب چې کوم د هغه به ما سره هغه شیرینګ کوي، نو هغه به زه تاسو تاریخ چې کوم دا چې کوم تاریخ هغه به تاسو سره ډسکس کوم. د نیکسټ ویډیو دپاره تاسو سره شیر یې کړئ، لایک یې، او بله ویډیو ته بیا مې راولیږم.